یو کس وایي چې یو سړی یقینا سودي لین دین کوي، د هغه سره په صف کې ودرېدلو سره د جمع مونځ کولی شي او که نه. ستا مونځ کېږي، هغه سره ودرېدی شي، لیکن هغه ته ویل پکار دي چې دا معامله حرامه ده، دا مه کوم. یو کس وایي چې د میرنې ترور سره نکاح کېدی شي او که نه، د دې وضاحت وکړه چې د دې ستا مراد څه دی. یو کس وایي چې زما دکان دی، په هغې دکان باندې چې څومره ګټه راځي نو په هغې ګټه کې زه 10% یعنې په سلو کې 10 روپۍ هغه رقم وباسم او هغه په جماعت، په مدرسه، په غریبانانو باندې هغې ته ورکوم، خرج کوم. آیا دغه رقم زه خپل مور او پلار او بچو ته ورکولی شم که نه؟ او دا رقم زکات نه دی، د زکات نه علاوه دی؟ نو جواب یې دا دی چې او ورکولی شي، مور او پلار ته ورکولی شي. بچو په خرچه باندې ته پړې نو دا رقم بچو ته مو ورکو. البته که بچی تانه بیل وي، واده شوي دي، نو هغوی ته م ورکولی شي. لیکن بهتر دا چې مور او پلار او بچو ته د دې نه علاوه ورکې، دا په نورو غریبانانو باندې چې ته د هغوی په خرچ اخراجاتو باندې پړنې، هغوی ته ورکې، ورکولی شي، اجر پکې شته. یو کس تپوس کړی دی چې قرآن کریم کی دی وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ. ستا د رب پروردگار په نږدې یو ورځ د 1000 کالو برابر ده. نو سوال لا دی چې حساب کتاب د مخلوق سره په نیټه د نیمه ورځ الله جل شانه کوي، نو نیمه ورځ نه کومه ورځ مراد ده؟ د دنیا ورځ مراد ده. مطلب دا دی چې الله جل شانه په دې باندې قادر دی چې هغه لږ وخت ټول مخلوق سره حساب وکړي. یو سړی دا وایي چې دا دومره دنیا کې اولین او آخرین پیدا شوي دي، د دې حساب به خدای خبر چې کله ختمیږي، ځکه چې مونږ ته په قطار کې 100 کسان ولاړې، نو مونږ د هغوی په بند نه پوهېږو چې دا به څه وخت ختمیږي. نو دی په ځان باندې قیاس کوي. الله جل شانه په هر څه باندې قادر دی، هغه د سترګو په رب کې د ټولو حساب اخیستی شي. دا د دنیا یو جدا قانون دی او د آخرت قوانین بیا جدا دي، او د پای د ذرې ذرې حساب الله پاک کوي، لږ وخت کې د ټولو حساب کولی. یو کس وایي چې زمونږ په کور کې په کمره کې فرج دی، په هغې باندې د الله نوم لیکلی دی چې کله مونږ وده کېږو نو زمونږ خپې هغې طرف ته راځي. آیا مونږ دا ورانولی شو او که نه خپې هغې طرف ته کو؟ نو په دې کې ګناه نشته، لیکن پکار دا ده چې دا فرج یا بې ځایه کې یا تېنه هغه نوم لرې کړي چې کله د خپې ورته راځي. یو کس وایي چې مؤذن د جمعې په ورځ باندې اذان ورکولو لپاره د خطیب مخې ته ودرېدل ضروري دي او که نه یو خوا بل خوا هم ودرېدی شي. پکار دا ده، سنت دا ده چې د خطیب مخې ته ودرېږي، بیا دا ډومبي صف کې وي او که دریم کې وي او که پنځم کې وي، که لرې وي که نږدې وي، داسې کولی شي او چې د خطیب صاحب مخې ته ولاړ وي. او که لغونې معمولي غونې یو خوا دې خوا شو نو هم جایز ده، لیکن ډېر ډډې ته شي، بالکل آخري صف کې ښي طرف ته یا ګس طرف ته شي، نو داسې نه ده پکار. سنت دا ده چې د خطیب مخې ته یاد. یو کس وایي چې د سګرټو د کارخانه کې کاروبار کول حرام دی که حلال؟ او په کارخانه کې ترکاری او سالن پخول دا څنګه دي؟ جایز دي او کاروبار کول مکروه دي، ځکه چې دا فضول شی دی، لیکن نشه نه ده، مسکر نه دي. نشې والا شی حرام دی، په هغې کې کاروبار هم ټیک نه. یو کس وایي چې ما ته چا د مدرسې دپاره څه پیسې راکړې وې، لیکن هغه پیسې ما په مدرسه کې ورنکې، په بل مد کې مې ولګولې. دا ما څنګه وکړل؟ ټیک مې وکړل که غلط؟ دا دی غلط وکړل. ته وکیل جوړ کړی وې او وکیل ستا حیثیت د پدې کې د نورو تصرف کولو نو، بلکې مدرسې ته یې ورکړه، خو تا ته یې دا ویلو چې کومې مدرسې ته یې ورکې. نو مدرسه کې ته دغه کولی شي انتخاب چې دې ته نه دې ته، دې کې طالبان لږ دي، دې کې ډېر دي، یا د دې خرچي پوره کېږي، د هغې نه پوره کېږي، لیکن د مدرسې نه علاوه په بل مد کې نشي خرچ کولی. یو کس وایي چې د حج داخلي شروع شوي دي، په 2009 کې په ما باندې حج فرض شوی و، بیا څه حالات رالل او زه د حج نه پاتې شوم. اوس ما د حج داخله وکړه او زما هغه فرض به ادا شي او که نه؟ او چې کله تا د حج داخله وکړه او حج ته لاړ شې نو ستا هغه فرض به ادا شي.
ځکه که چېرې حج په چا باندې فرض شي او په ژوندون باندې کله مو کو د مرګ نه مخکې نو هغه فرض ساقط شو، ګناهګار نه دی اوس. البته که چېرې دی مړ شو حج پې فرض شوی نو بیا ګناهګار لاړو د دنیا نه. دغه وجه د علما وایي چې په کوم کال فرض شي نو زرې کول پکار دي، ځکه چې د مرګ خو څه پته نه لګي. تا ته الله جل شانه مقدر کړي ده او د 2009 نه تر اوسه پورې چې کوم دی نو ته دنیا کې وخت تېری الحمدلله فوراً حج ته لاړ شه او تا به هغه فریضه هم ساقطه شوه او ګناهګارېږي هم په دې باندې نه. بل دغه کس تپوس کړی دی چې د منبر نه د حج په باره کې څه نه بیان کېږي نو مجمع ته به فیدی. نو د حج په باره کې بعضې حضرات مونږ هم دلته مخکې کول، بعضې ځایونو کې هغې کې د حج په باره کې باقاعده تربیت بعضې مدرسو کې ورکولی کېږي. داسې مدرسو چې هغې پوهېږي علما کرام وي پکې تربیت د حج ورکوي، هغې کې کښېنه یو څو ورځې ټریننګ وي نو هغې کې به ستا فایده وشي انشاءالله. او دلته هم چې کله د حج ایام نږدې شي نو بیا د حج متعلق خبرې کېږي. یو کس وایي چې حدیث شریف کې راغلی دي چې په خلکو به داسې زمانه راشي چې د هغې بهترین مال به ګډې بیزې وي، چې هغه به دی بیایي او غرونو ته دشتو ته به ځي چې خپل ایمان او خپل دین محفوظ کړي. ما ته خو داسې ښکارېږي چې دغه زمانه ده، دا تپوس کوونکی وي، لیکن په ما باندې قرض دی، د هغې قرض د ادا کولو زه کوشش کوم او د فتنونو د بچ کولو د ایمان حفاظت لپاره د قرض ورکوم. دې لپاره مې ګردې خرڅولو اراده کړې ده. آیا دا جایز ده او که نه؟ نو دا ګردې خرڅول نه دي جایز. بدن د انسان د هغه مال نه دی، دا د الله جل جلاله امانت دی. هرگز دې لپاره ګردې نشته. نر شه، تکړه شه، ټاټکي مزدوري کوو، پیسې جمع کوا او قرض ادا کا. الله جل شانو توفیق درکړی دی، د قرض ادا کولو کوشش وکړه. چې کله انسان اراده وکړي یو دویم سکار کوي، اگر که دته د ډیرو پیسو کار نه ملاویږي، بعضې خلک په دې تمه ناست دي چې د ډیرو پیسو کار راته ملاو شي هغه به کوم نه بیا به قرض ورکم. نه، بس کار کوه، مزدوري کو، هر څه چې کوي. قرض داسې شی دی چې دا دې په ځان باندې یوړو نو دا ډېر خطرناک شی دی. د دې د ادا کولو کوشش کو. دریم دا چې کوم آمدن تا سره راځي لږې یا ډېرې، په هغې کې د خپلې خرچې د انتهایي سخت ضرورت دپاره بیلوه، نور ټولې قرض کې ورکو. که هغه لږې وي نو ډبي کې اچوه او چې خاطرخواره کم جمع کېږي نو هغه چې د چا در پورې قرض دی هغه ته یې ورکو. نو چې کله ته اراده وکړې انشاءالله الله جل شانه به دا قرض ادا کړي. باقي دغه حدیث مبارک ټیک دی، لیکن هغه دا وخت دی که نه دی هر یو سړی د ځان ته وګوري. که چېرې دی ایمان محفوظ کولی شي په معاشره کې، نن سبا ایمان محفوظ کولی شي، نو بیا دغه وخت کې د وتو ضرورت نشته. معاشره مه پرېږده، د خلکو په تکلیفونو صبر کو، الله به اجر درکوي. او خلکو ته خیر رسولو کوشش کو، الله جل شانه به اجر درکوي. یو کس وایي چې آیا عقیقې سنت طریقه څه ده او دا په 3 مرض کول پکار دي که په 9 مرض؟ چې کله ماشوم پیدا شي نو عقیقه کول د سنت دي، فرض او واجب نه دي لیکن سنت دي. او حدیث مبارک کې راځي چې د ماشوم د طرف نه عقیقه وکړي نو هغې سره ماشوم سره چې کومې بلاګانې شیطاني انختی وي نو هغه لرې شي. او په عقیقه کې یو څو څیزونه دي، کالک وي نو 2 چیلي یا 2 ګډانه لالول د صاحب استطاعت لپاره چې وس دی وي اله. پخوا به رواج و چې کله به ماشوم وشو نو دي بوډېګانو به په کور کې ګونګړي پاخه کړل. نو که د هغې ماشوم پلار به مالدار و نو هم به یې ګونګړي پخول او که غریب به نو هم به یې ګونګړي پخول. نو دا ګونګړي پخول عقیقه نه ده. عقیقه دغه څاروی لالول دي په کوم باندې چې قرباني کېږي. 2 چیلي یا 2 ګډوري چې قرباني پې کېږي، 2 غاښې وي نو هغه عقیقه کې ورکول پکار دي. او بیا چې چا څومره وس وي هغه خیرات دي. او د جینۍ دپاره یو دی. دویم او دا په 9 ورځ باندې قول دی، په 3 نه. دویم په همدغه 9 ورځ باندې د ماشوم سر خریل دي، د سر ویښته لرې کول. دریم په 9 ورځ باندې ماشوم ته نوم پخول دي. لومبۍ ورځې نه به نوم شروع کړو چې دا نوم پې کېدو، دا خو په 9 ورځ باندې نوم پوخ کوي. خپل خپلوانو ته ووایي چې د ماشوم دغه نوم شو، سر ویښته ته پرې کا او هغه د سپینو زرو سره وتله
او هغه د الله په نوم باندې چا فقیر ته ورکه خیرات کا او د چیلی حلال کا او په خپل رشتہ دارانو باندې اخرو یا پاخه اخرو پاغي یا غوخه تقسیم. یو کس وی چې د چاش د مز اصل او صحیح وخت څه دی؟ د ساخ وخت دی او دې لپاره یو وخت متعین نه دی چې 10 بجې به کې او دې نه خو دې خو نه شي کولای. د ساخ عربی ژبه کې دې ته زحوه وی چاش تا او صلات الضحى د چاش مستوي. محدثینو په اصطلاح کې دا یو مز دی، د صوفیاو په اصطلاح کې دا دوه مزونه دي، یو ته مونږ اشراق وایو بل ته ساخ مز وایو او دا هم د احادیثونه ثابت دی. د حضرت علی کرم الله وجهه حدیث مبارک ته ترمذی کې باغې کې ثابت. د بهر حال د ساخ وخت چې عموما دی دا د اشراق نه ورستو دی. اشراق باندې داسې یو غنټه یو نیمه تیر شي نو بیا دغه نه پس د ساخ وخت شروع شي او د نصف النهار شرعي پورې چې کله نصف النهار یعنی نور په منځ باندې نه ودرېدل دغه نه مخکې څه وخت کولی شي